السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. आज दिरबाला के इलाका देवबंदो और सलामकोट में नक्सल पसंदों के साथ शदीद झड़पों में जख्मी होने वाले दारोगा से ताल्लुक़ रखने वाले पुलिस जवान ज़मून पुख्तनख्वा ता या आज़ार शवे या नज़र शवे چې زمونږ پښتونخوا لا تر اوسه پورې په امن کې رانله. کله بارانونه، کله سیلابونه، کله اپریشنې. دا اوس اول باجوړ اوس زمونږ دیر علاقه دې څیز په خپل لپیټ کې واخیسته چې نن تقریبا مازدیګر مخکې دا اطلاع میلاو شوه چې په دیر کې د ترهګرو او د پولیسو ترمنځ کومه جړپ شوی دی. په هغې کې 2 ایلیټ فورس والا هغه چې کوم زخمیان دي، نو لا نوره پته نه لګي چې څه به کېږي او څه شروع دي او څه روان دي. دې سره چې کومه دی په مختلفو علاقو کې د ترهګرو رپوټونه چې کومه دي هغه راغلي دي چې په هر ځای کې ترهګر ګرځي. دلته زمونږ پښتانه خو د امن په نوم پسې ړانده شو، او بل خصوصا په دې وخت کې چې تاسو وګورئ، نو په دې وخت کې زمونږ په پښتونخوا علاقه کې چې کوم بارانونه شو دي، کوم سیلابونه راغلي، نو که هغه سرکاري عمله ده او که عوامي که میډیا ولې ټولو نظر چې کومه دی هغه په بونیر باندې دی، باجوړ باندې دی او په نورو علاقو باندې پروت دی. او بیا د دې سره سره داسې بدامني شروع شي، نو اخر د پښتون قوم به ځي چېرته؟ اخر د پښتون قوم به کیسه؟ مونږ خو حیران شو چې څه چل وکړو. د باران نه پټ شو، که د جګړو نه پټ شو، که د اپریشن نه پټ شو، د څه نه پټ شو. هغه پښتو یو مشهور متل دی، د باران نه پټېدم د ناوې لاندې مې شپه شوه. نو که ځان د سیلابونو نه خلاص کړو، یا اپریشنې شروع شي، بس مونږ په لاس کې نور څه نشته. دعاګانې به کوو دې خپلې علاقې ته چې الله زموږ په دې علاقه باندې خپل رحم کرم وکړي چې زموږ علاقه کم سے کم په امن کې راشي او د دې بدامنۍ نه بچ شي، ځکه چې خلک ډېر سخت په تکلیف کې دي. الله تعالی زموږ خپل رحم کرم وکړي. وما علینا الا البلاغ.